د خیبر پښتونخوا د ثوابه ضلع کروندګر وای چې په تیر سیلاب کې د دوی ځمکې او تیار فصلونه سیلاب ښکار شوي دي، خو د زراعتو محکمې دوی د وړیا تخمونو ترلاسه کولو په سروې کې نه دي شامل کړي، خو چارواکي وای چې کروندګرو سره پردونه نه وو نو ځکه دوی پاتې شوي او کله چې دوی خپل کاغذونه برابر کړي نو تخمونه به ورکول کیږي. په پښتونخوا صوبه کې د سیلاب راتلو وروسته په لکونو جریبه ځمکه سیلابي اوبو ویجاړه کړې ده او د کروندګرو تیار فصلونه د منځه وړي دي، خو د کروندګرو په وینا سیلاب د دوی اقتصاد سخت زیانمن کړي او دوی نشي کولی چې ځان ته تخمونه واخلي، خو د صوبې حکومت د نړیوالو مرستندویه سازمانو په مرستې سره هغه کروندګرو ته د غنمو ویړیا تخمونه ورکوي کوم چې دوی سره په سروې کې رجسټرډ وي. خو د ثوابه ګوهرخان کروندګر وایي چې د زراعتو محکمه د دوی نه پردونه غواړي او اکثرو زمیندارو سره د اجارې ځمکې وي او مالک ورته پردونه نه ورکوي، نو باید چې دا شرطونه دي آسان کړي شي. دې کې داسې مالکان زمیندار دي چې هغوی له مالک فرض نه ورکوي، دوی به بیا دا لیست برابر کړي، خو مالک به ورته وایي وروره زه راځم نه، زه اسلام آباد کې یم، زه پېښور کې یم، زه بل ځای کې یم، هغه شی بیا نه میلاویږي. په پاکستان کې ګوره زمیندار ته څوک هډوسه حیثیت باندې نه ګوري، وایي دا ډېر لاندې سړی دی، ما سره ځمکه ده زما به اجارهی، هغه سره به الته به نور د نیمې ځمکې که هغه ته یو شی میلاو شي بیا نیمې والا ولې نه ورکوي چې مال یې راکوي. خو احمد جان د تحصیل د کاشکارانو صدر تور لګوي چې د دوی اسناد برابرو خو بیا هم وړو کروندګرو ته تخمونه نه دي ورکړی شوي. پرې غنم هم غواړو موږ دا خپل تاوان هم غواړو چې کم تاوان زموږ د زمیندار شوی تماکو زما غرق شوي 1 ارب روپۍ تاسو ته معلومه چې وزیر اعلی صاحب اعلان وکړو، خو دغه 1 ارب روپو موږ هېڅ قسم لکه دغه ونه دي چې هغې کې زمیندار ته څه میلاو شو نه په هغه سیلاب ځپلو کې نه په هغه ګلۍ والو کې. زه بار بیا حکومتونو ته دا وایم چې موږ څه داسې امداد مه کوئ چې هغه دلته زموږ هغه ته راځي هغه چې ټیک ټاک زمیندار ته میلاویږي. د زراعتو محکمې اسد بابر یعنی فیلډ اسسټنټ محکمه زراعت و توسیع د سروې په مخال ویل چې کروندګرو سره پردونه نه وو او د حکومت د لارښوونو مطابق د ویړیا تخمونو ترلاسه کولو لپاره پردونه ضروري وو. دا مخکې مونږ ډیټا لیږلې ده، انو دا هغه خلک راغلي دي د کومو خلکو چې په لیست کې نومونه نشته، انو دای دپاره به مونږ خپل دغه کوو چې لیست جوړ شي. نوی د دې خپل طریقه کار دا دی چې دا مونږ له یو کس راځي نو دغه راړي د ځمکې پرچی وسره نو پرد نه دا معلومیږي چې دا زمیندار دی، نو مونږ ته چې بره نه کم کاغذ راشي مونږ به په هغې چلیږو، د هغې نه سیوا مونږ د خپلې اندازې مطابق کار نشو کولی. د امریکې د اقتصادي پرمختیایي او بحاله ادارې USAID په وروستو کې ویلي دي چې دوی به زراعتو محکمې په مرستې سره د صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې 14,850 کروندګرو ته 240 د غنمو تخمونه او 1,615 ټنه خاورې سرې ورکوي چې پېښور، ډېر اسماعیل خان او چارسده کې دغه عمل ترسره شوی او نور لا دوامدار دی. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، ضلع ثوابه، د خیبر.